سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره دغه رمضان پیکج مسلسل د روجې د اولې ورځې نه واله تر نن ورځې پورې خلکو له غوړي ورکړل وړۍ ورکړل چیني ورکړل. اوس عید پیکج شروع شو. هغه یتیمان ماشومان چې د هغوی سهاره نه وي هغوی ته کپړې ورکوو. ډېره د خوشحالۍ موقع وي. دا د خوشحالۍ موقع د هر چا په نصیبه کې نه وي. کله کله خلک داسې وایي یاره کمنټس او ما سره دونه ټیم نشته دی ولې دونه ویډیوګانې د موبایل ډک دی خو هسې دا یې خلکو دپاره دا سرپرایز دی چې دا کار الله پاک د الله والا خلکو نه اخلي. ښه د لونډو له پاڼو نه اخلي او نه هر چا کار دی چې څوک چاله جام کې اوبه نشي ورکولی هم راځي ما ته به خبرې کوي. ها ویډیو شوه دا شوه دا ویډیو شوه دا په بازار کې تپوس وکړه په 1400 روپۍ باندې سوټ دی. ښه حضرت خانی صاحب الله دې آباد ساته او هغه دوبۍ غرور چې کوم دی ډېره زیاته مننه. خوشحالې خوشحاله دا بهر اختر راځو بس دوی له جامې پیزار هر څه به سره ملاوي کړي. څونه اختر وشوې؟ دا خو شپږم اختر دی چې دې ماشومانو کپړې پیزار زمونږ دی. ستاسو نه وړو غوړي چیني هر یو شی د دې ځای نه یوازې خو خوشحاله ته بچي خوشحالې ها وایې که خوشحالې که نه خفې خوشحاله جامې دې وې اختر له ستا جامې اختر له وي نه وي خوشحاله اوسه او ستا جامې دې اغوستې وي نه ماړې سمه وایې دا درې خویندې دي یو ورور دی یو ورور خور چې کومه ده لا خدمت کوي نو ورسره چې کوم دی دا سودا مو او ځان سره به غوړي خو هم یوسي نو د دوی اختر چې کوم دی د دوی هغه به سپېټ شو کپړې پیزار هم پکې شو انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو او تاسو هم راسره دې کې تعاون کولی شئ. ډېر زیات یتیمان ماشومان موږ سره په رابطه کې دي او موږ چې هغه ټولو له موږ کپړې او پیزار ورکړو. مننه. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د الله په مهربانۍ سره دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. ټولو مخکې لاس اوچت کې چې حضرت خان حاجي صاحب له الله پاک خوشحالۍ ورکړي. یو دوبۍ کې مې یو ورور دی چې نن یې 100,000 روپۍ په دې کپړو کې رالیږلي دي. صحیح ده. او یو د دیر یو ورور چې 15,000 روپۍ رالیږلې وې په 12,000 مې پکې سلایي مشین اخیستو. درې ماشومانو ته وګورئ درې ماشومانو ته وګورئ بچي کپړې هم خوښې دي خوښې دي خوښې دا یې بچي دي. پرون د سلایي مشین یوړو خوشحاله وي خوشحاله څه وې په دې مقابل بس ډېره خوشحاله یم بس چې دوی ما ته دونه مدد وکړو بس ما غریبانو سره دونه مدد را سره وکړو ډېره خوشحاله یم. ابو د سلایي مشین هم یوړو نن د وړو له کپړې هم وشوې ورسو صحیح او انشاءالله پیزار به هم ولالو. ښه دا وګورئ پیب لیخپي د ګرانو کتونکو دا وګوره دا بچي دا شه دی خواته دې بچی ته وګورئ خلک وایي دا دې غربت را په ما کړي پیب لیخپي دلته کې راغلي دي خو سلایي مشین سره به اوس لږ ژوند دغه شي بس هغه دیر والا رور ته حضرت خان صاحب ته به دعاګانې کوي. سیده سودا هم والا شا به راشه تا سره کومې ملګري دی له ته څو بچي دي؟ څلور وړومبي ځل لارې که نه ضرورتمند دی شا به والا شه. ښه تاسو جي څلور بچي دي کونډې نه کونډې دا سویم ځل دی دا مې دویم ځل شو دویم ځل شو. ښه شا واله دې زره واله شا دې نه واله ښه راشه دې خواته تاسو جي زه هغه جنۍ یم که نه کوم دی ستاسو بچي دي؟ یو زوی خاوند دی رامخې ته شه دې رامخې ته شه نشې کوي خاوند دی. ښه نو ګټه وټه ستا څه ده؟
ګټه وټه ستاسو ده نو بس تا ته خو مو وي چې زه تا ته خو مو وي چې زه خدمت کوم ښه چټونه راکې ټوله تو ګوره هغه زنانه خو چټونه یو نه لګوي نور خو زه هغوی ته آواز وکړه شابه 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 راکړه دا وګوره دې ټیم کې ګرانو کتونکو مونږ غوړي ورکو وړه ورکو چا سره چټ تیرا غوړي ورکو وړه ورکو شاواله شاب ښه شاب راځه ښه تاسو ښه کوم ځای زه جی جاره سویم ځل دی لمبي زله څه ضرور کونډه نه جی حال معذره څه معذوره دي جی هغه ګمان ترای بني په راډینو غوښه راوړې ده او بچی دي سو دي پینځه 15 بچی دي نو ګټه وټه نو څه ده بس الله سره د یو بل راکړي زبردا الیکس قبول ک پډیر سي قبول ک الیکس دي ښا دغه موستي ښا ما لو راکې جی ښا د کوم ځای لو مرزو ته هازو سویم ځل دی دا ورمبي ځل باندې نه بس مخکې کال لغه او راغل قجول دي راکړي نو دي ګټه وټه سې نشته ورته نو سړي هغه سړی نه جوړ ما لویان شپه په ځان خپل شپږ لوریانې؟ او شپږ او شاب زوی او شپږ لوریانې اول خطا سو زه دغه محمود آباد یم محمود آباد ها کونډه کونډه نه خو کار خدمت کوم او غریب یم واړه بچي مې دي واړه بچی شاب ال تاسو جی زه محمود آباد یم ها او کونډه نه چې خاون بس خاون مې ګردو نه جوړه دی ګردو ګردو بیمار دی سالور سالور درج نه کې یو خشاب ول شاب تاسو مور دې دغه دې مدرجه کتابونه لا غواړم الله دې عزت کې کامیاب شي دې خودريګه ګرانو کتونکو دا مور چې کومه د وختي د سیماته لګیا را چټ راکې باقاعده ځان سره دا چټ وړي دي ته کم ځای سرور آباد سره سیم زل دی واقع چې راغلو تا ته شولې ګورې څه تاوی نشته لومړی زل دی او څو بچی دي زه زما خو پنځه هلکان دي دوه مې دي نه نو هلکان د لاړو ګټه نه کوي راکوي په ټول یو ځای ناستو بس غریبي ده ټول زامن مې دغه کار کوي د ډاټ کې پرون یو ویډیو ډیلیټ کړل نو هغه سړی داسې غټې خبرې کولې نو ما ورته د شپږو زرو روپو سودې وړې ده ما یې داسې نه ده که نه چې ته دې ځای ته سودا رالیږې بیا یې په ویډیو باندې رالی نو دلته زه هر څه په ویډیو ورکوم دا ګرانو کتونکو دې مورکې دا یو ګوره دویمې درجې یو یتیمې ماشومې له کتابونه په کار دي څوک را سره دې کې مدد کوي نو بالکل راته ووایه ایزي پیسه نمبر دی زما 0333 590 5250 مور یې دلته به تپوس کې ما ویډیو کړله چا پیسې رولېږلې که نه تا له ما کتابونه هم روړي دلته به پراتي خو نه وي نو ما هم نه تنګې ښه لکه څنګه چې دوست خود تنګ کړم او دا واله شابه ښه دا واله 14 واله ځان سره ښه حاجي زه کبار سودا خرڅوم سهار زه ماسپښین ناظم کله وي او کله نه چې روژه شي خان مې بیخي ډاډي کاري بیخي کار بنشي کاري بیانې څو بچي دي او درې جنکې او دوه هلکان څو کالونه راځي زما نیر دا درېیم کال چې زه م راځم خوشحاله دي زه او شکر دی الحمدلله صحیح حواله شاب تم واله که نه ځه هله شاب عادي خوشه تاسو جوړې کور ته به ځئ نو روژه ماتې ټیم دی داسې په ارام ولاړ یې کوم ځای شینکۍ کونډې څویم ځل دی بس یو ځل مخکې راوته چې قجوري راکړی و استاد دویم ځل دی دویم ځل دی خو دې نه مخکې دا ته ویې لومړی ځل دی شابه واله شابه ځه درو مو وایه ښه مو وایې داسې دغه دی ځه دا وګوره خبر شه یو ښځه ده له وړه درکړي مونږ د چیني یو د چیني چې ته دې سره ملګري کونډې چې چینه او چینکې دی یا کونډه وه پنځه بچي مې دي درې جنکې دي دوه هلکان دي نو ګټه وټه یې څه ده بس خلکو سره د خدای په اخو کې بس هر څوک له خیر زکات چې راکړي په هغې ځان له خپل کار روان کړو جنکې مشران دي هلکان واړه دي ډېر غریبي مې ده په کور کې مې دوه مرلې زیرې سره په هغه هم بس کله خواښه وي درکوو کله وي نه درکوو صحیح